عوامو ځوانانو یو دوه سبق زده کړئ، یو دوه کار زده کړئ. خیر دی که عالم نه، خیر دی که حافظ نه، خیر دی که قاری نه، یو دوه عمل شروع کم. علما وایي چې کله بنده عمل وکي کنه، هر عمل کې دوه جهت دي، یا دا عمل مقبول دی یا مردود دی. تا صدقه ورکړله کنه، دا احتمال هم شته چې دا قبول شوله، دا احتمال هم شته چې دا رد شوله. منځ دی وکړو، دا احتمال شته چې مقبول دی، قبول شو، او دا احتمال هم شته چې مردود دی، رد شو. دوه عملونه داسې دي ښه، ما ډیر جور ولیدل، ما د ډیر لویو اکابرو نه د ډیر نږدې نه واورېدل، ما ډیر عباراتو کې ولیدل چې دوه عملونه داسې دي چې هغه مقبول دي، په هغې کې مردود شته نه، په هغې کې رد نشته ښه. چې دې وکړو نو هغه مقبول دي. کم دوه عملونه دي؟ عوامو په کولو غوږونو یې واورئ او خپل یې کوئ، خپل سبق وړئ، د هر مجلس نه یو سبق وړئ، د هرې جلسې نه یو سبق وړئ، هغه زده کوئ. دوه عملونه مقبول دي. یو علما وایي د ختم نبوت کار چې دی دا مقبول عمل دی، بس دا مقبول دی، دې کې مردود نشته ښه. که ځوان دی که بوډا دی، که امی دی که عالم دی، که نارینه ده که نارینه دی که زنانه ده، خو چې د ختم نبوت کار کوي نو دا مقبول عمل دی. بس دې کې ځان وردنده کوي، په څه نه څه درجه کې ځان یو ادنا خادم که د ختم نبوت. ختم نبوت څه ته وایي؟ ته به څه چل کوې؟ څه پارټي نه ده چې ته په هغې پارټۍ کې وردنده شي. ختم نبوت په لنډو مقصد دا دی چې د نبی علیه صلات والسلام د ناموس حفاظت کول، د نبی علیه السلام د هغې ښکلي چهرې حفاظت کول، د هغې ښکلي مخ حفاظت او د هغې پیرداري کول، د هغه د صورت او د سیرت حفاظت کول. خلق لګیا دی د چا په سر جنګونه کوي، او د خلکو په سر جنګونه نه کوي، ولاړ دی پې کنزل پې نه برداشت کوي. زه د امام الانبیا د هغې چهرې جنګ نشم لړاولی، د هغې چهرې حفاظت نشم کولی، هغې چهرې ته د هغې چهرې حفاظت به زه ولې نه کومه چې صحابي وایي چې نږدې تاسو امام الانبیا ډېر د نږدې نه لیدلی و، تاسو له ګیره کې لاس والی و. یو صحابي و، دا ګیره یې داسې ډېره اوږده شوې وه، اوږده ګیره یې وه. صحابه ورته دا ولې نه لنډه ډېره اوږده ده؟ وی ما به لنډه کړې وې، خو دا هغه ګیره ده چې دې کې امام الانبیا داسې ګوتې وخلې وي. بس زه یې اوس څه نه وایم، دې کې امام الانبیا لاس وخلی، داسې بختور صحابه چې په سر کې ولا لاس والی دی، ګیره کې ولا لاس والی دی. یو صحابي وایي ما په نبی علیه السلام پسې مونځ کو، مونځ شاته پسې ولاړو، یا د جمعې مونځ و یا د اختر مونځ، یا د اختر ورځ وه یا د جمعې ورځ وه. وی امام الانبیا ملاړو امامتي کوله، زه پسې شاته ولاړو. وی چې د شا نه مې ولید که نه، داسې توره شملی وه، توره پګړۍ وخلې وه، او داسې دا شملی د ولو په منځ کې داسې راغلی وه. وی ما چې د شا نه ولیده، دا شملی د ولو په منځ کې داسې ځلېدله، پړقه یې کوله چې ما خپل محبوب د شا نه ولیدو، د ولو په منځ کې توره شمله ځلېدله. زه به د هغې وجود د ناموس جنګ به نه لړاوم. موږ صحابه ته وایو تاسو به ډېر د نږدې نه لیدلی وي، د نږدې نه به څنګه ښکارېد د الله حبیب؟ صحابي وایي چې سړی به ورته نږدې شو، د مخ ته به یې ور نږدې شو. موږ وایو ای صحابي ما ته یې د مخ نه تعبیر وکړه، ما ته یې د حسن نه تعبیر وکړه چې دا مخ به یې څنګه ښکارېد؟ صحابي وایي چې سړی به ورته نږدې شو، کأن الشمس تجري فی وجهه، داسې به ښکارېد لکه دا انور چې په مخ کې داسې ځي او راځي، داسې ځلېده به امام، داسې ښکلی وجود. ښه نن چې ما ته کینو مچان راشي، په دې وجود مچان کینی که نه، د بعضې کس خولې ته تلی مچ پکې دنده بنګېږي، خیال خلو ته مچان تلی. کتابونو لیکلی دی د امام الانبیا
چې څومره ژوند تیر شوی دی په ټول ژوند کې د امام الانبیاء په وجود باندې چرته مچ نه و ناسته پاسه باندې داسې ښکلی سیرت. نو عقیده ختم نبوت د دغې ښکلي سیرت او صورت دفاع کول دي، د هغې مخې ته ودرېدل دي، د خپل ښکلي پیغمبر د ناموس جنگ لړاول دي، د خپل ښکلي پیغمبر د سیرت او د صورت جنگ لړاول دي. خلق په پمنو پسې ورپسې دی، په هغوی جګړې کوي. زه به د خپل پیغمبر د ناموس جنگ د هغه د ښکلې چهرې نه زما وجود 1000 بار قربان، 1000 بار قربان. دې ته عقیده ختم نبوت وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام هر پیغمبر له الله د نبوت تاج ورکړی، هر پیغمبر له الله د نبوت تاج ورکړی، هر پیغمبر له یو تاج ورکړی د نبوت چې دا پیغمبر دی، دا پیغمبر دی. نو هر پیغمبر له الله د نبوت تاج ورکړی او زمون پیغمبر له د ختم نبوت تاج ورکو. وی پتا می د انبیو سلسله ختم کړله، پتا می د انبیو کړی ودروله، پتا می د انبیو آبادی تکمیل ته ورسو، پتا می انبیاء مکمل کړل. باس ستا نفس په بل پیغمبر ناراضي. چا چې د نبوت دعوه وکړله مرتد بی او د اسلام د دایرې نه به خارجي او واجب القتل بی. دا زمون عقیده ده، دا زمون نظریه ده، دا عقیده به قبر ته وړو انشاءالله. او په ژوند به څوک دا د دې ژبې نه ونه باسي انشاءالله. دا ډېره مزه کوي چې دلته سړی د عقیده ختم نبوت دفاع کوي. یو کارکوني دا منډې وخلي په دې جلسو کې، دا خولې پې بایدلي او دا لوله په ګرځي او د الله حبیب زه ځان قربانوم، او بیا مدینې منورې ته ورشي او په باب السلام وردنده شي او د امام الانبیاء مخې ته داسې ودرېږي. پیغمبره زه د عقیده ختم نبوت یو کارکن راغلی یم، ستا د ښکلې چهرې حفاظت چې کوم، ستا په ښکلې چهره چې ځان قربانوم هغه راغلی یم د الله حبیبه. او بیا د امام الانبیاء روضې ته مخامخ شي او د مینې او د محبت یو ډک سلام ورپېش کړي. نو د عقیده ختم نبوت کار چې دی دا مقبول عمل دی، دا مقبول دی. په دې کې ټول وردنده شئ، ځوانان تبلیغیان چې مسلمان یې نو د عقیده ختم نبوت کې ذات دنده که بس وای ما پکې وردنده کوي، ما پکې سیولی کوي چې قیامت کې دا عشاق ودرېږي، چې دا عشاق ودرېږي، چې انور شاه کشمیری ودرېږي چې زه ورسره ودرېږم، چې غلام غوث هزاروي ودرېږي چې زه ورسره ودرېږم. چا چې مسوده تیاره کړې وه چې هغه ودرېږي چې زه یې په شا ولاړم، چې غلام غوث هزاروي ډله کوم ځای ودرېږي چې زه پکې هم شاته ولاړ یم، چې د عشاقو یوه ډله ودرېږي چې زه پکې ولاړ یم. دا مقبول عمل دی د ختم نبوت.